چې قرآن کې الله فرمایي وانهار من ماء یو نهر د اوبو دی، وانهار من لبن لم يتغیر طعمه یو نهر د پاکو پیو دی، وانهار من عسل مصفى یو نهر الله د شاتو پیدا کړی دی، وانهار من خمر لذة للشاربین یو نهر الله د شرابو پیدا کړی دی. دا څلور نهرونه د کوم ځای نه راغلي دي؟ زما محترمو دا مجلس ختم القرآن او د دستربندۍ متعلق منعقد شوی دی. د دې متعلق دو درې خبرې کوو چې الله تبارک وتعالی مونږ امت محمدیه لا یو دوه انعامات داسې راکړي دي چې دا انعامات الله تبارک وتعالی په مخ ته ځمکه یو قوم ته نه دي ورکړي. په هغې کې د ټولو نه مخکې قرآن د هغې تذکره کړې ده چې قرآن کې الله فرمایي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، چې الله قرآن کې وفرمایل چې تاسو کې ما یو شخص پیدا کړی دی، یو شخص مې درلېږلی دی چې هغه ډېر مکرم، ډېر معزز، ډېر معظم، مطهر، مقدس، منور، ارفع، عظیم، امام الانبیاء، احمد مجتبی، محمد عربی، محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا کړی دی. او دویم نمبر نعمت الله چې موږ امت محمدیه ته راکړی دی هغه د قرآن نعمت دی. دا نعمت داسې نعمت دی چې الله په مخ ته ځمکه ما سوا د امت محمدیه نه یو قوم ته نه دی ورکړی. بیا د قرآن متعلق او د قرآن شرف ویم چې الله مخکې انبیاو له کتابونه ورکړي، تورات، زبور، انجیل، نور صحیفې، نو د دغه کتابونو حافظان به فقط انبیاو، لیکن د دې قرآن معجزه دا ده چې الحمدلله ما سوا د انبیاو نه د دا قرآن حافظان د دې امت د امتیان هم دي. الحمدلله ټول الحمدلله وایي. ځکه تاریخ ابن عساکر یو خبره ډیره تفصیل سره لیکلې ده، تاسو ته دوه خبرې کوم. وایي کله چې موسی علیه السلام د الله سره هم کلامي کوله نو الله ته وفرمایل چې اللهم انی اجد فی الالواح امة، ربا زه په د الواح د توراتو کې زه یو قوم وینم چې هم السابقون الاولون، الله داسې قوم دی چې راغلی د ټولو نه آخره کې دی، لیکن مرتبه یې د ټولو نه اعلی ده، مرتبه یې د ټولو نه اوله ده. ربا فبالها امتی، ربا دا امت ما ته راکه. زما د رب د طرف نه اواز راغی قال تلک امت احمد، موسی دا د آقای نامدار محمد عربي د محمد رسول الله امت دی. د ما محترمو چا د موږ امت دی چې د دا امت لپاره نور انبیاو دعاګانې کړي دي. بیا وفرمایل چې اللهم انی اجد فی الالواح امة، رب په دې صفحو د تورات کې زه یو کتاب وینم انا اجینهم فی صدورهم ویقرؤونها ظاهرا. رب دا کتاب داسې دی چې زمونږ د کتابونو حافظان مونږ انبیا یو، لیکن یو کتاب داسې دی خدایه چې سره د انبیاو د هغه کتاب حافظان به امت می. رب فبالها، خدایه دا کتاب ما ته راکه. زما د رب د طرف نه جواب راغی قال تلک امت احمد، یا محمد راغلی دی. موسی دا ستا کتاب نه دی، دا کتاب د آقای نامدار محمد عربي د محمد رسول الله دی چې دا قرآن دی. زما محترمو گویا چې دا قرآن داسې یو عظیم کتاب دی چې الله تبارک وتعالی دا نعمت مونږ له راکړی دی. ما وایي دوه نعمتونه داسې دي د قرآن په فضیلت باندې څه کې صرف د قرآن د بسم الله نه تاسو ته یو دوه درې خبرې کوم او بیا اجازه غواړم چې د قرآن اوله کې چې هر سړي ته پته ده چې د قرآن په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل کېږي. نن تاسو ته د قرآن د بسم الله پاور، فضیلت، د هغې عظمت، رفعت ذکر کوم چې د بسم الله فضیلت او رفعت تاسو ته معلوم شو. قسم دی چې د ټول قرآن
فضیلت په درته معلوم شي او د دا فضیلت ویم تفسیر روح البیان کې صاحب د روح البیان د دې بسم الله د لاندې یو حدیث نقل کوي وای دا حدیث داسې نقل کوي کله چې محمد رسول الله اسمان ته وخته د جنت نظاره کوله جبريل ورسره دی د جبريل نه تپوس کوي گویا سلور نهرونه ولیدل د جبريل نه تپوس کو دا نهرونه د سدي आवाज ورته راغی یو نهر د صفا اوبو دی یو نهر گویا د پیو دی یو نهر د شاتو دی یو نهر د شرابو دی قران د اغه تذکرہ کړی دا چې قران کې الله فرمای وانهار من ماء یو نهر د اوبو دی وانهار من لبن لم يتغير طعمه یو نهر د پاکو پیو دی وانهار من عسل مصفى یو نهر الله د شاتو پیدا کړی دی وانهار من خمر لذة للشاربين یو نهر الله د شرابو پیدا کړی دی دا سلور نهرونه د کوم ځای نه راغلي دي جبريل جواب وکړو ربا دا نهرونه د کوم ځای نه راغلي دي زما رب اواز وکړو یو فرښتې ورته وښوده دا نهرونه ورته وښیه محمد رسول الله جبريل یو فرښتې سره را روان کړی د نهرونو تماشه کوي چې دا د کوم ځای نه راغلي توجه کوئ نهرونه له روان کړی چې دا سلور نهرونه د کوم ځای نه وتی دي وی نبی علیہ السلام مبارک چې را روان دي چې وی کتل یو ونه ولیده او هغه ونه نه لاندې یو لوی محل او هغه محل باندې یو تاله لګېدلې وه نو نبی علیہ السلام مبارک وفرمیل چې دا تاله به څنګه کولاو نو گویا فرښتې ورته وي د دې چابي تا سره ده گویا د جنت د محل د تالې چابي تا سره ده نبی علیہ السلام وی کوم ده زما رب آواز وکړه بسم الله پې ووایه تاله کولاویږي محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم وی زما رب د جنت گویا هغه دروازه کولو کړه گویا د محل هغه دروازه کولو کړه چې وی کتل د بسم الله د حرف نه یو چینه را روانه په جنت کې د ما محترم یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام